أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دا مکی صورت تے پا ترتیب قرآنی کی 12 نمبر صورت تے مخی دا دین دا اللہ پا فضل سر یول صورتنا ختم شو. پا ترتیب نزولی کی 53 نمبر صورت تے نازل شده پس د سوره هود نا او مخکی د سوره حجر نا د مکی مکرمی اخیری دور کې دا نازل شوه ده. آیتونه مبارکه پکې یوصل او یولستی، رکوعات پکې 2 نوم د سورت سوره یوسف ته. وجه تسمیه د یوسف علیہ السلام نوم مبارک په دې سورت کې سلیری زر راغله ده 24 زلا، ځکه دې سورت ته سوره یوسف ویل شي. ربط د دې سورت د ما قبل سره په غنو وجوه سره ده. یو دا چې سوره هود کی تسلی و نبی علیہ السلام لرا، نو په دې سورت کې هم تسلی د نبی علیہ السلام لرا. دویم ربط دا ده چې سوره هود هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما وو، هود علیہ السلام، او دا سورت هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما ده، یوسف علیہ السلام. نو ځکه دا سورت په هغه پسې راوړو. شان نزول د دې سورت مبارکه هغه دا ده چې کله د نبی علیہ السلام د رسالت خبر مدینه منوره ته ورسېدو، نو مدینه منوره کې يهود پاتې کېدل. هغه د مکی مشرکین ته سوال جواب راولېګل، تاسو د پیغمبر نه یو تپوس وکړئ، دا ورته وایي چې د بنی اسرائیل خپل ملک چې هغه شام دی، دوی مصر ته څنګه راغلو. دویم د یوسف علیہ السلام واقعه سوا دا تپوس تاسو رد نه وکړئ. مکه مشرکین راغلو د نبی علیہ السلام نه دا تپوس کو چې بنی اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه راغلي دي. الله تبارک وتعالی سوره یوسف نازل کو. دا په قرآن کې واحد واقعه ده د یوسف علیہ السلام چې دا په قرآن کې صرف یو ځل راغلی ده، بل ځای کې د یوسف علیہ السلام د واقعي ذکر نشته ده. دارنګه هر واقعه چې د لږ یو ځای ذکر شوی او لږ بل ځای ذکر شوی ده، دا واحد واقعه د یوسف علیہ السلام د چې دا په قرآن کې په یو ځل باندې نازله شوی ده، ټول په یو ځای باندې نازله شوی ده. ترجمه د دې سورت: بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تبارک وتعالى چې عام مهربان دی، خاص رحم کوونکی دی. شروع کوم. الف لام را. الله تبارک وتعالى په دې په معنا د دې حروفو. تلک آیات الكتاب، دغه دی آیاتونه د کتاب، المبین واضح بیان کوونکی دی. انا انزلنا، یقینا نازل کړه موږ دا قران دا کتاب
انا انزلنا یقینا نازل کړه موږ دا کتاب قرانا عربيا قران په واضح ژبه کې چې عربي ژبه ده لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ نحن نقص یقینا موږ بیانو علیک پتا باندې انا انزلنا یقینا نازل کړه موږ دا کتاب قرانا عربيا قران په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون کې دیشي چې دوی پوښي دا عقل کار واخلي کې دیشي یعنی د دومره واضح خبر باوجود د دوی نه ایمان راوړل یقیني نه دي صرف امید کې دیشي نحنو مونږه نقص بیانو علیک پتا باندې احسن القصص خیسته بیان بما اوحینا په سبب د دې چې وحی کړی مونږه الیکا تا هذا القرآن د دې قرآن وان كنت اگر چویتو من قبل مخکد دینا لمن الغافلین خامخا دبی خبرنا اذ قال یوسف هر کله چې فرمایل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لابیه پلار خپلتا یا ابتی ای پلار زما انی رأیت یقینا انمزو 11 کوكبا یول استوری والشمس انور والقمر اسپغمی رأیتهم انم دوی لرا لی ساجدین چې ماته سجده کوونکي دي یوسف علیہ السلام خوب ولیدو او پلار ته دا خوب وویلو د وړوکې د په دغه ټایم کې معشوم دی پلار خوب انما یول استوري او نور او سپګمې دا ماته سجده کوي نو یول استوري یعقوب علیہ السلام د په خوب پوه شو چې د یولس ستورو نه مراد د یولس رونه دي ځکه یوسف علیہ السلام دا ټول 12 رونه او د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو دا لس زامن د مشرۍ خزینه وو او دا 2 زامن د کشرۍ خزینه وو چې کله لومبۍ خزه مړه شو نو بیا د هغه د خور سره نکاح وکړه نو دا هغه نبی یوسف علیہ السلام او بنیامین پیدا شو نو دوی دواړه د یوې مور نو او د لست مشریونه چې دا د بلی مور نو دوی 12 زامنو د یعقوب علیہ السلام او بیا د 12 واړو اولاد پیدا شوه دي او د هر یو زوین ځان له خاندان جوړ شوه دي ته دی وجنه بنی اسرائیل چې دا 12 قبیله وي او دا اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب وو نو دی وجنه دوی تسویل کیږي بنی اسرائیل د اسرائیل اولاد یعنی د یعقوب علیہ السلام اولاد نو یوسف علیہ السلام ز په خوف کې نه چې یو لستوري دي او نور د سپګمې د ماته سجده کوي یعقوب علیہ السلام پوه شو چې دا یو لستوري د رونه دي او دا نور سپګمې مور او پلار دي چې د سجده کوي مطلب دا الله تبارک وتعالى به د ډیر لوی انسان جوړوي قال رأيتم انم دوی لرا لی ساجدین چې ماته د سجده کوونکی قال او فرمال یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا لا تقصص مبیانوا رؤیا کا خوفل علی اخوتک رنخ پلتا یو دا چې خوب دا ارچا ته بیانول ندی پکار دویم دا چې خوب څه حقیقت لري نو ګور خوبونه چې دا په درې قسم دي یو قسم خوب او هغه د چې سړی د ورځې څه سوچونه کوي خو چې ود شي هغه بیا په خوب کینی ښکاری سړی د ټوله ځخکاری په سوچ کوي چې ود شي ښکار بکی په غرونو کې رواني نو دغه خوب له اعتبار نشته او نه دغه څه تعبیر وي دویم قسم خوب چې هغه شیطانی وسوسې وي د شیطان د طرف نه انسان ته کله خوشاله راځي او کله یری راځي په خوب کې دغه خوب لمس اعتبار نشته ده دریم قسم خوب چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه وي او دا سه خوب ته د نبوت سلوختمه عیسی ویل شوی ده یو خو د پیغمبرانو خوب دی هغه وحی وي خو چې انسان څومره نیک عمل وي نو دومره د خوب رښتینی هم وي او چې څومره سړی په فسق او فجور او ګناہونو کې اخته نو دومره دغه خوب له اعتبار هم نه وي نو چې کله د انسان ته خوب درته وي نو اول به داغه نه دا تاسو کې چې لکه دا خبره خو به چرته
د ورځې په زړه کې نه وي. دویم دا دی د هغه د کار تپوس وکړي چې ته کار روزګار څه کوې، شوق د څه شي لري. نو که د هغې سره د هغې تعلق ونه پوه شي چې د دې خوب څه تعبیر نشته دی. نو یو قسم خوب هغه دی چې هغه د الله د طرف نه وي. دا اکثر نیکان خلک کله کله د کافر او د فاسق فاجر خوب هم رښتینی شي، خو اکثر خوبونه د نیکانو خلکو رښتینی خوبونه وي. نو چې کله د خوب ولیدو دا به هر انسان ته نه بیانوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې انسان خوب ویني دا خوب معلق زوړند وي، چې کله د دې تعبیر ایستل شي نو دا خوب هغه شانتي واقع شي. وجه دا د تقدیر په دوه قسمه دی، یو تقدیر مبرم دی، یو معلق دی. یو خو هغه تقدیر دی چې پکې بدلون نه راځي. دویم قسم تقدیر هغه دی چې بدلون راځي. الله تبارک وتعالى داسې لیکلي کو د انسان دا کار وکړو نو زه به داسې وکړم، لکه په دعا سره د انسان تقدیر بدلیږي کنه، دغه معلق تقدیر مراد دی. الله تبارک وتعالى په ازل کې دا لیکلي کو د انسان دعا او غوښته خو زه به دا کار ولا وکم، کوی نه غوښته نو نه کوم ورلا. نو دین تقدیر معلق مراد دی. نو چې کله انسان دا خوب بیان کړي چې د دې تعبیر اوس نو دام هغه شانتي واقع کیږي، دا شانتي واقع کیږي. دیو جن حدیث مبارک کې من راغلی د چې خوب به هر چاته نه بیانای، خوب به هغه انسان ته بیانای چې هغه پوه عالم وي. دویم دا دی چې ستا خیر خوا وي، ستا بدخوا نه وي. ځکه انسان ستا بدخوا دی او تا ورته خوب بیان خو ډایرک غلط تعبیر به وباسي کنه، نو بیا به شانتي واقع کیږي. نو خیر خوا ته او عالم ته او پوه انسان ته خپل خوب بیانې چې ما داسې خوب لیدلی دی. نو یعقوب علیه السلام هم یوسف علیه السلام ته فرمایي وي دا خوب خپل ورونو ته مه وایه، ځکه یعقوب علیه السلام د مخکې نه پوهېدو چې دا ورونه ورسره حسد لري. وقال او فرمایل یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا لا تقصص مبیانوا رؤیاکا خوفل علی اخوتکا پرون خپل باندې فیکیدو لکا ندیب تدبیر اکستا خلاف قیدن بتدبیر کول سرا ان الشیطان اکنن شیطان چه دے للانسان دفار دا انسان عدو مبین دشمن دخکارا. یوسف علیہ السلام خوب پوڑکوالی اولیدو او داغی تعبیر بیا کل اخکار شو چه کل یوسف علیہ السلام سلویخ تو کالو تا ارسید اللہ ورطا پیغمبری ورکڑا. نو دا لازم نه ده چې تنن خوب ویني او سار لدی داغی تسخ کارشی نتیجه کارشی. کل دا تعبیر دیر مدپس کار کیگی وکذالک او دارنگی یجتبیکا غرکڑ تالرا ربکا رفستا وکذالک او دارنگی یجتبیکا غرکوی تالرا ربکا رفستا ویعلمکا او اوبخیتاتا من تأویل الاحادیث دا تعبیر دا خوبننا ویتم او پوربکی علیک پتا باندی نعمته نعمت فل ويتم پربکی نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب سرنګ چې پورا کړو په آل د یعقوب علیه السلام ويتم پربکړي نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لك سرنګ چې پورا کړو دا علی ابویک استا په مشرانو باندې من قبل مخکر دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی. ان ربک اکن ربستا علیم فود حکیم حکمت والد. لقد کان فی یوسف او په تحقیق سرشتہ په واقع د یوسف علیه السلام کې و اخوتی او درونو داغه کې آیت النخیل للسائلین د پاره د تپوس کوونکو. د یوسف علیه السلام او داغه درونو په واقع کې ډیر نخې د عبرت موجود دي. لوی نخه خو پکې دا ده چې الله تبارک وتعالى چاته ذلت ورکی کنه نسوک ورته ذلت نشي ورکولې او چاله چې الله ذلت ورکی کنه هغه ته عزت نشي ورکولې. مقصد دا دی کو ټول دنیا ستا خلاف راټول شي خو چې الله تبارک وتعالى ستا عزت مقرر کړي او ستا مرتبه مقرر کړي ستا په مرتبه کې څوک نقصان نشي راوسته. د یوسف علیه السلام خلاف ټول رونه راټول شو چې یوسف علیه السلام له الله کوم عزت ورکو هغه ورلا ورکو او په دې کې تسلی د نبی علیه السلام لرهم
چې پاک پیغمبر خفکه ګما څنګه چې د یوسف علی السلام خلاف ډیر تدبیرونه شي خو الله کامیاب یوسف علی السلام کو مخالفین کمزوري او ناکام شو د کرنګ کو ټول کفار ستا خلاف را ټول شوی دي ستا اس نشي کوله الله بتا ته کامیابی درکې ستا مخالفین بنا کام کوي اذ قالوا هر کله چې ول دی ل یوسف خامخا یوسف چې دی او اخوه اورور ددو یعنی بنیامین احب دا ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمونتا ونحن غصبا او مونږ یو جماعت یو مونږ ډیر کسان یو لزوانان یو بیا زمون پلار د دې ډول سره مینه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکارا کې دی زلال نه گمراهی نه ده مرادو ځکه چې یعقوب علیه السلام خو سو پیغمبرو نو پیغمبر ته گمراه ویل د کفر دی نو دوی کو پلار ته بیا گمراه ویل خو دوی په کافر کېدل کنا خو دوی کافر نو مسلمانان وو کفار نو د زلال نه مراد څه شی و سادگی ساده سره د دوه ماشومان سره مینه کوي موږ لست نروغ جماعت موږ سره مینه نه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکارا کې دی او قتلوا یوسف قتل ک یوسف او اطرحوه یا اور زویدلرا ارزن یزمکتا یخلو لکم مخالب شتاسو تا وجه ابیکم مخد پلار ستاسو وتکونو او شیبتاسو من بعدی رستر دینا قومن صالحین قوم نیکا دا یوسف علیہ السلام به د مخې نه لر کو خیر د ورسو به توبه وباسو کنه ورسو به سو باسو توبه وباسو دا دیرونو یو بل کې مشوره وکړه زمون پلار د یوسف علیہ السلام د بنیامین سره مینه کوي او موږ سره نه کوي خو د دې علاج دا دی چې دا یوسف په د مخې نه لري کو نو چې دی خو د مخې نه لري کو ورسو به توبه وباسو بیا باندې عملونه کو او قتلوا قتل کا یوسف او اطرحو یا ورزوی دلرا ارزان یوزم کتا یخلو لکم خالی بشتا استا وجه ابیکم مخد پلار استاسو وتکونو شیبتاسو من بعد رست ردینا قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم یوین کی دینا اکثر مفسرین وی د دین مراد یهودا مشرور دے مشرور چې داغه پزړه کې لګ رحم وو قال قائل وين کې منهم ددینا لا تقتلوا يوسف موجن يوسف اول خو دوی منع کړو یوسف موجن خو دوی وینا مونږ باغه وجنو مونږ لرکو بل لار مونږ سره نشته نو هغه چې خامخا دا کار کوي کنه نو وجن یما او په یو کوی کې ورتاو کوي خبره بخلاص شي یا به مار لړم او چې نستاسو لاسونه به د پوینو باندې سره نشي یا به په وبو کې غرق شي یا به کافری والا راشي پورته به کې نسله د مرګ کوي په خپل باندې وخام والقوه ورزوي دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کې یلتقطه اوچت پک دلرا بعض السیارتی بعض مسافر ان کنتم فاعلین کو چری تاسو کوون کې د دې کارو قالو اول بس مشوره رااله چې یوسف علی السلام د مخینه لړکو نو پلار ترالو قالو اول دی یا ابانا اے پلار زمونگا مالکا سشوی تالرا لا تأمننا چتا اعتبار نکوی پا مونگ باندی علا یوسفا پا بارد یوسف علیہ السلام کی و انا لہو او یکنن مونگ ددو لناسحون خامخا خیر خوایو ارسلہو اولی گدلرا معنا زمونگ سرا غدن سبا یرتع میوی بوخری ویلعب اولوبی بوکی و انا لہو او یکنن مونگا ددو لحافظون خامخا حفاظت کون کیو مونږ سیر لزو چکر لزو نو دا یوسف علی السلام زمونږ سره پرید و دی بل لبی و کی ځان لا میوي به وخوري قال فرمال یعقوب علیہ السلام انی یقینا زچما لا يحزنني غمجنی مالرا ان تذهبوا به چتاسو بوزید لرا واخاف زيريغما ان ياكله الذئب چ بخري دلر لیو شرمخ پیدرنا اخري وانتم تاسبا عنه ددنا غافلون خبر ای لا خبر یعقوب علیہ السلام ولي وکړه چې شرمخ پیدرنا اخري یا خو دا زکه وکړه چې په کنعان کې شرمخان زیاتو ال شرمخان زیاتو نو یعقوب علیہ السلام او فرمایلو چې دې بدر نشر مخوري زکه د معشوم دې ځان به بچنه کې تاسو خو به او تختای نه دې ځان سره مبیایي
او بعض مفسرین لیکلي دي وینه دا یعقوب علیه السلام دا خبره ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام دغه نه ورځې مخکې خوب ولیدو. خوب اینی چې یعقوب یوسف علیه السلام په یو میدان کې ولاړ دی او یو شرمخان دی هغه په حمله کوي په یوسف علیه السلام باندې. یو شرمخان په حمله کوي، له شرمخان په یوسف علیه السلام باندې حمله کوي. خو په دې کې چې کوم غټ شرمخ ته نو هغه د نور شرمخان لړکی ددنه دا نه شرمخان ته حمله کوي او په دې لسو کې یو شرمخ داسې دی چې دې ته نه بچ کوي او بیا وی دا یوسف علیه السلام په ځمکه کې پناه شو ډوب شي. دا خوب یعقوب علیه السلام لیدلو. نیاد د خوب د وجې نه دا خبره وکړه چې زه یې کوم شرمخ په درنه وخوري او یا دا خبره ځکه وکړه چې په کنعان په ځمکه کې سو شرمخان زیاتو. قالوا اولدي لئن اكله الذئب كچري اخرد لر شرمخ ونحن غصبه او مونږ یو ډلیو ان یقینا مونږ اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان بيو. مونږ روغ جماعت یو لس کسان یو د زمونږ شرمخ څنګه ماتي. فلما ذهبوا به نو بهر حال یعقوب علیه السلام په دې باندې مجبور کو چې یوسف علیه السلام ورسره پریدي. یوسف علیه السلام دوی د ځان سره روان کو او دلته کې بیا فلما ذهبون مخکې څه عبارت محذوف ته سمانا چې اي فعلوا به ما فعلوا من ضربه وشتمه. دوی چې د یوسف علیه السلام سره په لار باندې سکول هغه سره وکړو. مفسرین لیکلي دي وی یعقوب علیه السلام د دوی سره بار تر ورچ دوی تلو ولاړ ورته د شان ورته قتل. نو دا یوسف علیه السلام به کله یو ور په وګا غستو کله بل ور په وګا غستو زمکه له نه ورکاو. خو چې کله د یعقوب علیه السلام نه پناه شو کنه نو یوسف علیه السلام زمکه تراتاو کو خکته زمکه ترويش وی پخپل ځه. نو تفسیر قرطبی لیکي یوسف علیه السلام په لار باندې روان واستړ شو نو دې به کله یو ور لته کله بل ته چې ما اوچت کا نو دوی به یو بل تټیل وخو او دا خبره به ورته کوله چې هغه نور اوس پګمې او هغه یو لستوري کم ځای دی هغه دی راشي کنه تا دې ستا امداد دی وکي. د دې ځنه مفسرین لیکلي وي دارونه په دې خوب باندې خبر شي وو د په دې خوب باندې دوی خبر شي نو ځکه دا خبره کوله وی هغه یو لستوري کم ځای دی او هغه نور اوس پګمې کم ځای راشي کنه ستا دې امداد وسو کی تا دې بوزي کنه. یوسف علیه السلام په لار باندې ستړی شو نشو تللی خو دوی به د لاس نه راکاږه خو اوچتوي نه حتی در دې پورې چې ځنګل ته ورسو. نو چې کله ځنګل ته ورسو نو فلما ذهبوا فازهر کله چې بوستو دوی به دلرا چې دې بوستو واجمعوا او راجم شو ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کې پتاخچه د کوی کې دی وګرځي. نو واوحینا فلما ذهبوا فسر کله چې دوی راجم فلما ذهبوا هر کله چې بوستو به دلرا واجمعوا او راجم شو ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاخچه د کوی کې. نو چې کله دی کوی ته ورتاو نبی یوسف علیہ السلام چې کوی ته زوړن کو یوسف علیہ السلام د کوی هغه کما غاړه چې دغه پلاس باندې کلا کوونی ولا کله کني ولې دوی لاس کو راول هغه لاسونه کلک کړیو نو دوی هغه راوخی جو کمیسي ته وستو او یو رسۍ وا پاغي پوري اوتړو او کوی تخکته زوړن کو نو چې زوړن د کو هغه رسۍ پسې چنی مته ورسې رسۍ پسې کټ کړه خکته ورتاو کو. نو فلما واوحینا وحی وکړه مونږه الیه یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم چې خامخا تب خبر کی دوی لرا بامر پکار د دوی باندې هاذا چې داده وهم لا يشعرون او دیونا خبره. دا کوم وحی وکړه په دغه ټیم کې یوسف علیه السلام معصوم دی او پیغمبر ته وحی ملاویږي په سلوختم کال باندې. نو دی وحی نه مراد الهام دی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام مور ته کړو پزړه کې وته دا خبره ورواچولا چې دا موسی په صندوق کې بند کا او په دریاب کې ورتاو کا. موسی علیه السلام مور خو پیغمبر نه وکنه دې ته الهام ول شي الله تبارک وتعالى نیکانو خلکو ته پزړه کې یو خبره ورواچي. نو الله تبارک وتعالى د تم پزړه کې دا خبره ورواچولا چې مخ پکېږي یو وخت روان دي دوی به ته په هر څه په دی باندې خبر کې.
وجاءوا او دیرالو اباهم پلار فلتا عشاء ماسختن یبکون جړلی د دروغ جړای کولا قالوا اول دی یا ابانا اے پلار زمونگا انا ذهبنا یکنن مونگا لاړو نستبقو منډ مو وخلی وترکنا فریخو د مونگا یوسف عند متاعنا په خوا د سامان خپل کې پلار مونږ چې لاړو الته کې خو د منډو مقابله کوله نو یوسف خو خپل سامان ته کینولې ځکه چې د ماشوم نو فاکله الذئب اخړو اغلر شرمخو له خوړو ځکه چې پلار چې دوی ته دا خبره وته وکړه کنه زه یریږم چې د بدر شرمخان مات کی نو دوی خبره زړه ته واچوله چې زه چل خو دراته وخو چل دراته اوخو مونږ دغه خبره کو چې د شرمخ مات کړي دي وما انت اونیتو بمؤمنین یقین کون کے لنا پمنگ باندی ولو کننا صادقین اگر کمنگ یریشتینی وجاؤ راتلے وکڑو علا قمیسی پا قمیس داغ باندی بدمین کذب پوین دروغ جنا چکنے یوسف علیہ السلام نے قمیس سویستو نو چیلے علال کو او دا آغی چیلی پوین باندی آئی قمیسی سور کو سوری کو او ایراو تو پمنگ باندی یقین نکا خدا قمیس تے اگر دوینو سور دے نو چې یعقوب علیہ السلام کمیس ولید کنه نو په جړا شو یسمره وخيار شرم خو چې زما د زوینه روح کمیس استلې ده سمره وخيار شرم خو چې د زما د زوینه کمیس روح استلې هغه شلول هم نه په وینو باندې سور کړي ده زه چې کله انسان دوکه کې چل کې کنه دنه به خامخا داسې یو نقطه پاتې کېږي چې پاغي سره د دوکه او پراټ ښکار شي نو د کمیس په وینو سور کو خدای ته ونه کتل چې دا خو موږ روح کمیس اغسته خو نشلو نو وجاء راتله وکړو علی قمیصی په قمیص دا غباندی بدمن کذب پوین درو جنا قال او فرمال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړه دې تاسو ته انفسکم نفس استاسو امرن یو کار بس دا خو درته نفس یو کار خیسته کړه دې چې تاسو هغه وکړو فصبر جمیل پس کار زما صبر خیسته دې کار زما سره صبر خسته دی صبر خسته څه ته ویل شي صبر جمیل هغه دی چې پاره کې شکوه نه وي مخلوق ته پکې ګیلی شکوي نه وي دي ته صبر جمیل ویل شي نو فصبر جمیل کار زما صبر خسته دی والله المستعان او خاص الله تبارک وتعالى نه مدد غوښتل کیږي علامه پاغسبانی تصفون چې تاسو بیانوي وجاءت سیاره را لکافلا فارسلوا فسئلوا واردهم وبراولن کې خپل فادلا دلوا ناغز ولند کړه بوک خپل زولند کړه دیو او په دغه طرف باندې یو قافله تیرېدل د شام نه بل خواطلا نو په دغه طرف باندې یو قافله تیرېدل نه اغه یو تن ته وی دلته تلاړ شي چرته کوی وګوره چې وبته نه راوړي دغه کس چلاړو د نوم مفسرین لیکله مالک ابن دعبیریه د نوم د چلانو دی کوی ته بوکا ورخته کړه کوی اولیدو نو چې بوکا راخي جولا نو د ابو په ځای باندې په بوکا پور یو خيسته ماشوم انخته دی یو ډیر خيسته ماشوم پورې انخته دی نو د چې کړي یا بشرا هذا غلام وزیر دغه الکته او الک څنګه د ډیر زیات خيسته دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د معراج پښپا باندې چې زبر اسمانونو تلاړم زما د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وشو وی د ټول دنیا نیم حسن چې د الله تبارک وتعالى یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ور کړی او دا نیم حسن په دې دنیا کې تقسیم کړی دی نو په دې دنیا کې چې خیسته انسانان دي کنه دا نیم حسن دی د دې ټول مخلوق باندې تقسیم شوی غنیم حسن او غنیم ټول حسن الله تعالی ورکړی وو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام له ورکړی وو نو وجاءت سیاره رال قافله فارسلوا فسئلوا واردهم وبراولن کې خپل فادلا دلوا نفس ولن دکړه بوک خپل قال ان اول یا بشرا حیزر دے هذا غلام دا خود الکو واسروه او پټ کو دلرا بزاعه په سامان د تجارت کې پټ کو زکا چې نور قافلی والا پکې حصہ ونه غواړي
زبې ځان له پس کې خرج کم مصر ته چلال شم انت به ځان له خرج کما واسروا پټي کو اغه لرا بضاعه په سامان د تجارت کې والله الله تبارک وتعالى علیم فو بما فایس باندې والله الله تبارک وتعالى علیم فو دی بما فایس باندې عملون چې دوی عمل کوي وشروه خرج کو اغه لرا بثمن بخس په قیمت لکسرا په قیمت لکسرا چا خرج کو نو شرو هو کې دا هو ضمیر د یوسف علیه السلام روح تراجه دی چې کله دوی کوی ته یوسف علیه السلام ورته وکړ کنه نو هر سحر بدوی تلو الته به تماشا کوله چې رسې وشو په کوی کې شته دی او کنه چا بوسته دی مړ دی کو ژوند دی کله کله به تماشا روزانه سحر تلو نو دوی چې ورلو وای قتل چې یوسف علیه السلام قافلی والو رانیولې دی او راغسته دی نو دی ورته اویل دا خو زمون غلام دی دا خو زمون نه تختې دی او دا زمون نه پټ شوی دی دا خو تاسو نیولې دی موږ چې زمون نه ورک شوی دی دا تاسو نیولې دی قافلی والا اوریدل چې اوس پر باندې د غلا الزام ولګي کنه نو دی ورته وی خیر دی تخت را تخت کو تاسو اخلي موږ به در باندې در خرڅ کو موږ به در باندې در خرڅ کو تاسو اخلي نو قافلی والوی سید په باندې را خرڅ کړي نو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده په یو څو دراهم باندې دل خرڅ کو معدوده هغه دراهم ته ویل شي چې د سلويختو نه کمی ځکه د عربو دا عادت چې پیسې به ډېری وي کنه دراهم او دنانیر به ډېرو نه هغه به په وزن باندې بیا اغستل خرڅول به او چې لږ به نو پشمیر باندې نو د سلويختو نه بچ زیاتو هغه به وزن کول او چې د سلويختو پوریون هغه به څه کول شمیرل نو دلته الله فرمایي په شمیرل شو دراهم خرج کنه معلومه کدا چې د سلويختو نه سو کمو مفسرین لیکلي وي په سلويخت درهم خرج کو په سو درهم په سلويخت درهم او دوه د لستنه او دوه درهم دیرونه واغستلو نو وشروه خرڅ کو یوسف علیه السلام لرا بثمن بخس په قیمت لک باندې دراهم معدوده چې دراهم د شمیرو وکانو دی په پد کې من الزاهدین در برغبتیا کون کنا ځکه د دې مقصد خو سو پیسې مقصد نه د دې مقصد خو د یوسف علیه السلام د مخ نه پناه کول او ورته حاصل شو وقال الذين اخيكس اشتراه چې واغست دلرا من مصر په مصر کې قافله لاړه مصر ته ورسېدله چې مصر ته ورسېدل یوسف علیه السلام د مصر منډای ته بوستو په هغه زمانہ کې په منډایانو کې داوین زی غلامان خرڅېدل یوسف علیه السلام منډای ته بوستو د خرڅ لپاره چې الته بوستو خلکو اولیدو نو الله تبارک وتعالى خو دل ډیر حسن ورکړو نو هر سړی وی چې دا ز اخلم د خلکو په یو رش ولګېدو رش په ولګېدو بس کافری والے په بولی شروع کړه چې څوک په زیات قیمت اخلي مونږ به په هغه باندې خرڅو په دې دوران کې د مصر چې کوم وزیر خزانه چې هغه راغی هغه چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو دی خوښ شو دا غنم قطفیر هغه وی دې ز اخلم قیمت څومره ورکو یوسف علیه السلام د وزن برابر سرزر د یوسف علیه السلام د وزن برابر ریخمی کپڑے او داس سره نور سامانو په دومره ډیر قیمت باندې یوسف علیه السلام واغستو وقال الذي وخايكس اشتراه چې واغستو دلرا من مصر په مصر کې لامراته خزي خپلتا او د دغه زمانه بادشاہ چې داغه نوم ریان او بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې بیا مسلمان هم شو بیا وفات هم شو ریان دغه زمانه بادشاہ خدا د وزیر خزانه هغه واغستو لامراته خزي خپلتا وی اکرمی خيستکا مسواو ټیکانه ددو عسى نزدې دا عین فانا چې پیدا برا کې مونږه او نتخذو یا بونی سدلرا ولدان په بچی سره ذکر د اولاد نو یا بتینه بچي جوړ کو درې تنه وړي قافیه شناسو دا ډیر پیجندون کو یو دا وزیر د مصر د یوسف علیه السلام ته او قتل دی پوه شو چې دا سم معمولی ماشومو نه دی نو خزي ته د ډیر خیال ساته غره غلام به نه جوړای دی به موږ ته ډیر زیاته پیدا راکی دی او فی جند یوسف علیه السلام زم دو کم پیغمبرو غالبا
د شعیب علیه السلام لور د شعیب علیه السلام لور چې موسی علیه السلام هغې له څاروي اوبه کړه که نه نو هغې پلار ته وي یا ابت استاجره ای پلاره زما دی په څه باندې ونیسه ځان سره په مزدورۍ باندې ونیسه ځکه دی امانتدار هم دی او طاقتور هم دی هغې هم هغه وپېژنده چې دا سړی ډېر د کمال سړی دی هم قافیه شناس وه او دریم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې په خپل ژوندانه باندې عمر رضی الله تعالی خلیفه مقرر کړی و عمر رضی الله عنه مقرر کړی و خلیفه هغه په دې ډېر پوهېدو چې زمانه پس د خلافت لایق څوک دی عمر رضی الله تعالی عنہ نو دم دا یوسف علیہ السلام وپېژندو وکذالک او دغرنګ مکننا زور کومنګا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته فی الارض پزمک کی ولنعلمه د پارا چې خیدتا من تاویل الاحاديث تعبیر د خبونو والله تبارک وتعالى غالب زور ور دی علی امر پکار فل باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفویږي ولما بلغ هر کله چې ورسېدو اشده ځوان خپلتا اتینا نو ورکړه موږ دته حکمن پیغمبري و علم او فوا وكذلك او دارنګ نجزي المحسنين بدل ورکوم نیکی کوونکو ته چې کله سلوخت کال تورس الله تبارک وتعالى ورته نبوت ورکو وراودته التي نچلو کو مطالبه وکړه ددنه التي خزي هو چې د په بیت پکور دا کیو عن نفسي په بار د نفس د کی وعلقت الابواب بند کړي دروازې وقالت ول دي هيتلك راشماتا قال فرمال یوسف علیہ السلام معاذ الله پناه غواړم په الله سره ان ربي کن رب زما چې د احسن خيسته کړي دا مسوایا ټکانه زما مالک زما له دومره خیال ساتل دومره خيسته زای را کړي زبس کوم داغه د کور کې به خیانت کومه زبر داغه د کور والو سره خیانت کومه زدا سینه شم کوله انکار کو یوسف علیہ السلام انه یکن شان داده لا یفلح الظالمون ناکامیابی کی ظالمان حدیث مبارک کے راضی وی دی د یوسف علیہ السلام صفاتونو شروع کړو د پاره چې د اسما طرف ته په طریقې باندې متوجی شي دی ورته وایلو او دغه سړي د خزې نوم چې کنه دا زلیخه نو دې زلیخه دغه کې د بچي دی سره کې لخته دې زلیخه د یوسف علیہ السلام صفاتونو شروع کو دی ورته ما احسن صورت وجهک سمره خيسته مخ ته د یوسف علیہ السلام ته ویل است الله سمره خيسته پیدا کړی یوسف علیہ السلام ورته فرمایل وی دا صورت مال زما رب را کړی دی بیا ورته دی ویل ما احسن شعرک سمره خيسته وخت دی یوسف علیہ السلام ورته فرمایل دا په قبر کې زما لومبه د سر نه ودړيږي په قبر کې لومبه زما د سر نه دا ویخته ودړيږي دی ورته بیا سمره خيسته سترګې دي یوسف علیہ السلام ورته فرمایل په دې سره ز خپل رب ته ګورم او په قبر کې به دا سترګې زما د مخ باندې راوبېږي بهرحال دی یوسف علیہ السلام ځان ته متوجه کو او یوسف علیہ السلام د دین ورو لړکېدو دی ورته یو صفت د یوسف علیہ السلام بیانو یوسف علیہ السلام با صفت د خپل رب بیانو ولقد همت به او یقینا کس کړي دی خزي به په یوسف علیہ السلام باندې وهم او کس کړي یوسف علیہ السلام به په دی باندې دی خزي د یوسف علیہ السلام قص کو او یوسف علیہ السلام د دې قص کو تفسیر معارف القرآن لیکي دا هم په دوه معنی سره راځي یو هم هغه د چې انسان قصد او اراده کړی وي دویم هم هغه د چې صرف وسوسه په زړه کې تیر شي صرف څه تیر شي وسوسه نو د زلیخې چې کم قصد او کم هم هغه کې قصد او اراده د ګناه موجود و د یوسف علی السلام په زړه کې صرف هغه وهم غونته کې وسوسه غونته کې تیر شو او په هغه باندې د انسان گرفتو نشته دی او دا انسانی فطرت ته یوسف علیہ السلام خو انسانو کنا دانه چې د ګناه وسوسه رااله صرف هغه یو خبره غونته پزړه کې تیر شو یو خبره غونته تیر شو معرف القرآن دا لیکلی دي نو د زلیخې هم چې هغه سره د قص او د اراده وو د یوسف علیہ السلام هم چې هغه قص او اراده نه و صرف وسوسه و چې پزړه کې تیر شو دا فرق لیکل و هم بیا یو معنی دا کړی دا
یا بعض مفسرین داسې لیکلي دي ولقد همت به او دې قص کړو په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او قص کړو یوسف علیه السلام بها بدفعها په لرکولو د دې باندې د یوسف علیه السلام د نیولو قص کړو یوسف علیه السلام د دې دو لرکولو قص کړو لولا الرا برهان ربي کچری نه ویل دلیل درخفل نه ویل دلیل درخفلو یوسف علیہ السلام بم قص کړو خو چرته نه ویل دلیل دو رخپل څه دلیل وو د مفسرینو ګڼ اقوال دي یو قول پکې دا دی او یوسف علیہ السلام دغه بنگلې بر چت داسې اوکتل یعقوب علیہ السلام ورته الله متشکل کو یعقوب علیہ السلام ورته الله حاضر کو او یعقوب علیہ السلام په دې غاخونو کې دا ګوته داسې نیولې په خوله کې او غوسه دی ورته یوسف علیہ السلام او یرید دویم قول د مفسرین داره و یوسف علیہ السلام چې بر چت او قتل په چت باندې لیکل شو چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا زنا ته منځ دی کېګا دریم قول پکې دا دی وې دا زلیخه پاسې د خپل بوت باندې کپڑا ورواچوله الته د دې یو بوت دی به بندګي کوله د دې په کپڑا ورواچوله یوسف علیہ السلام ورته دا دی ولې پټکو ایمال حیا راځي چې د په مخ کې سکوما بدکاری کوما یوسف علیہ السلام ورته فرمایي زما رب ډیر لیدون کې ډیر لایق ته چې داغه حیا وشي داغه سوشي حیا وشي نو برهان نه مراد هر هغه چیز دی چې بهرحال یو شی خو یوسف علیہ السلام ته الله ښکارا کو او یوسف علیہ السلام داغه نه او یریدو ولولا الرا برهان ربي كچرينه ویل دلیل درخفل كذلك دغرنگي لنصرف عنه السوء ولا من ددن بدي والفحشاء بحياي انه يكنند من عبادنا المخلصين د بندگانو زمو خالص کړه شونو واستبق الباب او من ډکړه دوړو دروازې ته من ډکړه زلیخي چې دی بده بس دروازې بندي کړې وي خو چې کله دی یوسف علیہ السلام نیونه یوسف علیہ السلام ته دروازې ته من ډکړه یو روایت کې راځي وي دروازې ته تعالی هم پرتوا خو چې یوسف علیہ السلام څنګه دروازې ته ورسېد الله تبارک وتعالى ورته دروازه په خپل سکړه ده کوله وکړه ده واستبق الباب دواړو ورمنډ کړه دروازې ته نو چې دروازې ته ورسېدل نو په دروازه کې د دې زلیخي خاون قطفیر ولاړو دواړه خو ولیدل نو وقدت قمیصه نو سری کړو قمیص ددو من او سری کړو وقدت او سری کو قمیص ددو من دبرین دشانا الف یا ویمندو سیدها مالک فلدل باب پخوا د دروازه کې هغه ولاړو قالت اول دی ما جزاء سبدل دا من دا اغی چا ارادا چی اراده لري بی اهلکا دا اهل ستا سراسو اند بدئی ور مخکې شو په یوسف علیہ السلام پیغمبر او په دې باندې پرده راچوله رسوا کوله نه خو دې ډایرک خبره وکړه وستا د کور والا سره چې څوک د بدی اراده لري دغه سزا څه ده مطلب دا چې د ګورې مانه د بدی مطالبه وکړه نو دې ما راوځغلو قال ولا خان قالت ویدی ما جزاء صد بدلا من دا اغی چا ارادا چی اراده لري بی اهلکا دا اهل ستا سرا سو اند بدئی الا ان یسجنا نو او یرید کنا اسینه چی زما خاونی قتل کی وی الا ان یسجنا مگر داده چی قید کړی شي او عذاب علیم یا عذاب درناک ته قال فرمایل یوسف علیہ السلام هی راودتنی دی اراده کړی و زمانہ عن نفسی په بار د نفس زما کی بس خاونم حیران شو چې یو د مطالبه کړی دا بل وی د مطالبه کړی دا نو وشهد شاهدون گواہی وکړه یو گواہی کوون کی من اهلها د اهل د خزینه بس د دې په کور کې یو ماشوم او هغه دا گواہی وکړه وی کمیست د یوسف علیه السلام او قتلش ای ماشوم دا خبر وکړه کو کمیز د یوسف علی السلام د مخ نشلیدل دی خو یوسف علی السلام ګناګار د خزه په حق ده معلومیږي دا چې د دارانی ور او د تزار خلاصونه کمیز ول د مخ نشلول دی او کو کمیز د شان نشلیدل نو دا خزه ګناګار د یوسف علی السلام په حق دی ځکه چې د منډه والا ځان ته خلاصو دی د شان رانی وو دا یو ماشوم دا بیان وکړو ګوره سو ماشومان خبرې کړې دي یو دا ماشوم د یوسف علی السلام په حق کې گواہی وکړه او یو هغه معصوم دی چې عیسی علیه السلام دی چې کله په مریم بیبي باندې تهمت ولګېدو يهودو په تهمت ولګوي دا نعوذ بالله ولد الزنا دی نو عیسی علیه السلام د مور په غېږه کې بیان شروع کو
او درم ماشوم په بنی اسرائیل کې یو بزرګ چې دغه نوم جوړې چې په هغه باندې هغه شپنکې خزي تهمت ولګاو کنه دا زما دا بچی چې دی دا د جوړې نه پیدا شوی دی نو هغه ماشوم د قاضي په دربار کې گواہی وکړه زما پلار جوړې نه دی زما پلار پلان کې شپنکې دی هغه گواہی وکړه دا نو دا یو څو ماشومان دي په لوکوالي کې څه کړی دي خبرې کړې دي وشهد شاهد گواہی وکړو گواہی کوونکی من اهلها د اهل دینه و ان کان قمیصو کچری قمیص د یوسف علی السلام قد اشلیدل من قبول د مخکنا فصدقت پس دا خزر اشتینی دا وهو او د من الكاذبین د دروغجنونا و ان کان قمیصو کچرتوی قمیص د یوسف علی السلام قد اشلیدل من دبرین د شانا فكذبت نو دا خزر دروغجن دا وهو او د من الصادقین درشتنونه ده فلما را پسر کله چولی دو قمیص قمیص قدا چشلیدره من دبرین دشانا قال او فرمای قال ان او العزیز مصر انه یقینا داخو من کید کنا د مکر د خزونه ده داخو د خزو مکر ده ان کید کنا یقینا مکر د دوی چې عظیم ډیر لوی ده تبي مکر سره ډیر زیات لوی ده یوسف یوسف اعرض عن هذا مخواړه ود دي خبرنا واستغفر او خزي توي بخنه غواړه لذنبك د ګناه خپلي انك كنت يقينا تي من الخاطئين د خطا کارونه تفسیر قرطبي لیکي وي معلومه کی دا چې دا غزيز مصر بے غیرت او تاسو شو بے غیرت او ځکه چې د خپل خزي سره داسې معاملې ولیدله چې زما خزي د پردي سړی نه مطالبه کوي دومره خپه اطمینان سره لګیا دي خزي ته وي د خپل ګنا نه بخنه غواړه او یوسف علیه السلام ته وي د خبره باندې ګټه کېده بس په دې زده خبره پرېده په دې خبره تفسیر قرطبي لیکي معلومي کی دا چې دا سړی سو بے غیرت او وقال نسوه نو اوی خزو فی المدینه په خار کې نور خزو دا خبره بس خبر ډنډوره شو کنه چې خزو ته ورسی نو خزو خبره ډنډوره ک په خار کې نو دا کمی خزوی نو مفسرین لیکلی وي د دغه بادشاہ چې کم افسرانو نو هغه خزو ته دا خبره ورسیده یعنی نور وزیران افسران چې دوی خزو ته دا خبره ورسیده چې ير د قطفیر خزي چې دنو د خپل غلام نه مطالبه کړی دا د خو ډیر سپک کار کړی دی وقال نسوه او الخزو فی المدینه فخار کې لامراه العزیز خزي د عزیز توراوی دو مطالبه کړی دا فتاها د خپل غلام نه عن نفسي په بار د نفس داغه کې قد شغفها په تحقیق سره د زړه پردو تر نوته داغه حبا منا ان لنراها یقینا ان من دلرا فی ضلال مبین په خطایخ کار کې غلامانو سره سوتمنی کې چې دا په غلام باندې مینه شوی د دې سره کمزورې کار کړی دی فلما سمعت فظهر کله چې ووري بمکرهن تعن لګول داغي هغه پیغورونه دی ووریدلو نو دیم چل جوړ کو ارسلت الیهن ویلګو پیغام اغیتا واعتدت لهن او تیار کو داغي د پارا متکئن زید دعوت واتت اورات له وکړو کل واحده هر یو تنتا منهن د دینا سکینن چاړه سمته چې کله دا خبر شو چې په ما پسې د نور وزیرانو افسرانو خزي خبرې کوي نو دې دعوت وکړو د ټولو خزو ته دعوت د ډوړې دعوت ورکړو چې تاسو راشئ بهرحال دعوت هغه وخورو فروټ میوه ته کې خدا نو چې میوه ته روغ کې خدا به له چاړي په لاسونو کې ورکړي دا ځان لسکای نیمه خوري نو چې کله هغه په میوه شروع کړه نو دا وراله په یوسف علیه السلام پسې یوسف علیه السلام ته راوځه دا خدای دی غلامو هغه ته پته نه و چې دا ما کم غرض د پاره وباسي راوځه بسم المانه دي د دې خدمت وکړه یوسف علی السلام راويستو چې راويستو نو د خزو چې پاغه باندې نظر شو نو ټول بیا پاغه باندې نظر او خپل لاسونو ته خیال نو ټول خزو خپل لاسونو سکړلو وس کړلو ځکه الله ورله د نیمه دنیا حسن ور کړی دی نو هغه لاسونه وس کړلو واعتدت او تیار کو لهن د دوی لپاره متکئن زید دعوت واعتت ورکړه کل واحده هر یوتن تا منه د دوی نه سکینن چاړه وقالت خرج او ویل راوز علیهن پدی باندې فلما راینو فسر کله چې ولید دوی یوسف علیه السلام لرا اکبرنه لو یو غنو اغلرا وقطعنا فريقو ايديهن لا سنخفل وقلنا ويل حاش لله فاكد الله تبارك وتعالى لرا ما هذا بشر
یرا نه دا بندا دا خو بنده نه دا خو یو فرشته ښکاري ان هذا نه دا الا ملک کریم مگر فرشته د عزت مندا قالت او العزیز خزید عزیز مصر فذلكن الذي نداخ کسته لمتننی چې تاسو ما ملامت کوي فی باردا کی ولقد راودته او په تحقیق سره مطالبه کړی ما ددنه عن نفسي په باردا نفس د کی فاستعصم پس د ځان بچ کړو زمانہ بس چې دا خو پوه شو کنه چې د خزو په هم زړه ورالو نو د خپل خبره سکړه ښکارا کړه بالکل هم دالکته ماته مطالبه کړو خدای زمانہ ځان بچ کړي ولا ان لم يفعل او کچری دونه کو ما هغه کار امرو چې حکم کوم دتا لا يسجنن خامخ جیل ته واچول شي ولا يكون من الصاغرين او شی بد ذلیلاننا د کمزورنا قال ان اويل دي قال فرمایل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رب السجن وارب زما جیل چې احب دا خوخ ده الیا ماتا مما داغنا يدعونني چې دویرا بلی مال را الیا غیتا الله ما ته جیل خوخ ده د هغه کار نه چې دا خزي ما غي ترابلی زکه چې لاول یو وسی نور هم ملګری شوي نو ما خو د یوی نه ځان خلاص والله اوس خو نور دغه خبره کوي چې د دې مرګتیا وکا رب السجن اے رب زما جیل چې احب دا خوخ ده الیا ماتا مما داغسنا يدعونني چې دوی را بلی مال را الیه اغیتا یوسف علیہ السلام ځان له خوخ کو جیل خوخ کو یوسف علیہ السلام چې جیل تلا الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې یوسف ته جیل غوښته ونه تاسو غوښته وو جیل غوښته وو د دې وجنه چې کله در باندې مصیبت راشي کنه نو صبر بنه غواړي بلکې دا به چې الله زمانه د مصیبت لري کا نبی رسول الله والسلام یو صحابي ورته چې دعا وغوښته یا الله مال صبر راکړه یا الله مال صبر راکړه نبی رسول الله منه کوي صبر مو غواړه صبر خو بلا او مصیبت ته صبر سجره صبر خو بلا او مصیبت ته صبر مو غواړه د الله نه د بلاګانو حفاظت غواړه الله ما باندې مصیبت نه راوله نو د مصیبتونو نه خلاصي غواړه صبر مو غواړه ځکه صبر خو والا کوي چې کله مصیبت برباد راشي نو د الله نه دینه معلومه دا شو چې دا څه بنو چې کله تا باندې غټ تکلیف راغی نو دې بنو چې الله دا غټ را نه لري که خیر د ورکه را باندې راول خدای را باندې دې ویله تکلیف را باندې مراوله د غټ تکلیف په مقابل کې ورکه تکلیف مو غواړه بلکې د الله نه عافیت غواړه رب السجن اے رب زما جیل چې احب محبوب دے الیا ماتا مما دایسنا يدعونني چې دوی رابلی مال را الیا غیتا والا تصرف کو چرتوا نړی عني زمانہ کیدهن تدبیر د دوی ازلو الینا میلام بو کم زدویتا واکم من الجاهلین او شمبد جاهلاننا فاستجاب له قبول کړ الله تبا فاستجاب له قبول کړ دو رب دو دعا دو فاستجاب پس دعا قبول کړ له دو رب دو فصرف عنه نو پس واړو ددنا کیدهن تدبیر د خزو انه یکن الله تبارک وتعالى هو السميع العليم اغوریدن کیف وره ثم بدالهم بیا سرګن شدیتا من بعد ما فزداغنا راول الآیات چویل دي نخي د پاکي داغو لا يسجننه چې خامخه ثم بدا لهم بیا سرګون شو دوی ته من بعد ما فزداغنا راول آیات چویل دي نخي د پاکي داغو لا يسجننه چې خامخه کې بکدل را حتا حين تر یو وخت پوری چې کله عزیز مصر پوه شو چې ګناه د یوسف علیه السلام نه دی او زما د خزر او دا داسې نه کلاریږي نو لہذا دې به چرته واچو ما جیل ته به واچو ما ودخل معه السجن داخل شو د سره جیل ته فتيان وطن هلکان کله چې یعقوب علیه یوسف علیه السلام جیل ته تو نو د سره وطن نور هم جیل ته داخل شو دا یو تن چې دا د بادشاہ ساقی او دا دیم د بادشاہ بورچی وو یو ساقی او یو بورچی وو دا ټول د یوسف علیه السلام سره دم نشو په دوی باندې الزام دا چې د بادشاہ ته په خوراک کې زهر اچولې دي خو په دې ډول کې کم یو تن اچولې دي نو د دې مبارک تفتیش شروع وو دا هغه تفتیش پورې دا هغه معلومات پورې دي چرته ولېګل جیل ته ولېګل چې په کم یو تن باندې سزا ثابت شو هغه په پاتې کیږي بیا خو په دې دوه تن کې یو تن بادشاہ ته سا چولې دي زهر اچولې دي دا دوړ د یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړو یوسف علیه السلام چې کله جیل ته روایتو کې راځي یوسف علیه السلام بد تمام جیلیانو خدمت کو
او چې کله کوئی تن به کې بیمار شو داغه به بیمار فرسی کوله او دا رنګ هر یو تن ته به تسلی ورکوله چې خیر دې ته بس شي آزاد بشي هر یو تن به تسلی ورکوله دی وجنه د هر یو تن د یوسف علی السلام سره پیدا شوله مینه پیدا شو حتی در دې پورې چې د جیل کم مشر او اغم د یوسف علی السلام سره ډیره پیدا شو مینه او یوسف علی السلام لراغه وی کو چرته زما په اختیار کې ونه ما به آزاد کړی ځکه زما ستاسو سره ډیره زیاته مینه ده ما ستاسو سره ډیره زیاته مینه ده یوسف علی السلام ورته اوپر باندې الله د پر ما سره مینه مکوي ما سره چې چا مینه کړی زې په مصیبت کې اچولې ما سره نورا مینه مکوي ځکه وی چې وړو کې ما نو ترور میرا باندې مینه وا نو چې کله تی پلار به واستم نه غیر اپس د سرو زر یو عمل شاته وټکو نو بیا وی چې دا پټکړه دی نه دا په بدل کې زب واستم او غیر سره د مینې د وجنه دا کار کړو پلار را باندې مینو نورونه را سره دا کار وکړو چې کوی ته ورځول ما نو بیا د عظیم مصر را باندې خزر را باندې مینه شو نو جیل ته ورسول ما اوس کو را باندې تاسو مې نور مصیبت پراته جوړ کی په الله لپاره نور ما سره مینه مکوي نو یوسف علی السلام سره چې کوم دوه ملګری جیل ته لاړو دوی د شپې خوب ولیدو هر یو تن خوب لیدل دی سار یوسف علی السلام خپل خوب بیانې یوسف علیه السلام ته وی مونږ ته ډیر خخ کاری ځکه درته د خپل خوب بیانو نو معلومه کیدا چې خوب بچا ته بیانای یو خې انسان ته بیانای دا یو وی ما خوب لیدل دی چې زما په سر باندې ډوډۍ دی او مارغان راځي او دا ډوډۍ نه خوري داسې واقعات او بیانات اوریدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक करें چې हमेशा داسې واقعات او بیانات تاسو مهله راځي کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله هم ولیکئ او خپل ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ والسلام